جل شانه موسی علیہ السلام ته حکم وکړو د خپل امت ته دې ووایه د بني اسرائیلو ته ووایه چې دا ورځې کومې دي په دې کې ځان له یوه ورځه خوښه کوي چې په هغې باندې تاسو د الله عبادت او بندګي به کوئ. دغه ورځ باندې به تاسو نور افعال چې دی ډېر نه کوئ د الله عبادت او بندګي به ډېره کوئ. او یو ورځ موسی علیه السلام ورته وفرمیل چې د جمعې په ورځ باندې تاسو د الله عبادت او بندګي کوئ، د الله عبادت او بندګي ډېره کوئ. دې ورځ باندې د دنیا کار او کسب چې دی دا ډېر مه کوئ. بني اسرائیلو ته وویل چې نه د جمعې د ورځې تعظیم او دغه ورځ باندې عبادت دا زموږ ته ډېر خوښ دی. په سبا باندې بل خوښ دی وایي د خیالي په ورځ باندې به موږ چې دی عبادت او بندګي ډېره کوو. ولې وایي وجه دا ده چې الله جل شانو د ځمکې او د اسمانونو نظام جوړاوه نو د اتوار د ورځې نه شروع وکړله او د جمعې په ورځ باندې دا مکمل شو ختم شو. د خیالي ورځ چې دی هغه خالي پاتې شوله. دوی به دا وایي په دغه ورځ باندې الله جل شانو دی د دې کار نه پریشان او آرام یې کاوه. وایي دغه ورځ زموږ دپاره د تعظیم برابر ده او په دې به موږ تعظیم کوو، د دغه به عبادت او بندګي ډېره کوو. اوس الله جل شانو په حکم ورته د جمعې ورځې تعظیم ورکړی شو خو دوی دا قبول نه کړو. د الله جل شانو دغه حکم چې دی احترام یې ونه کړو. یا عیسی علیه السلام بزرګ عیسی علیه السلام ته الله جل شانو دغه حکم ورکړو چې امت ته دې وایي چې تاسو د جمعې په ورځ باندې عبادت او بندګي کوئ او دا ورځ تاسو لپاره خاص وګرځېدله. نو عیسایانو د دې انکار وکړ چې نه په دې ورځ باندې موږ عبادت او بندګي نه کوو. ویل زموږ دپاره د اتوار ورځ چې د بهتر ده. ویل ولې وایي موږ دا نه خوښوو چې موږ د یو ورځ چې دی هغې تعظیم وکړو، په هغې د عبادت وکړو، په هغې د موږ خوشحالي وکړو، یعنې د جمعې ورځ او زموږ د پسې ورځ چې دی د بیا د یهود چې د دې چې دی تعظیم کوي، د دې خوشحالي نه کوي، د دې تعظیم کوي، نو زموږ د هغه حیثیت به ویل کم شي. ویل موږ به د هغو نه وروستو کوو چې کومه د اتوار ورځ ده په دې ورځې تعظیم وکړو. نو بیا هغوی چې هغوی ځان له په خپله خوښه باندې د اتوار ورځ چې دی خوښه کړله. او نبي علیه السلام فرمایي الله جل شانو ما لکم دغه چې دی دغه راکړو نو او یو ورځ کې ما دې وایي چې ځان له په دې ورځو کې خوښه لکه د خپل امت دپاره. نو ما ورته وفرمیل چې الله تعالی له خوښه کړه. نو الله جل شانو د جمعې ورځ چې دی خوښه کړله چې دا ستاسو دپاره
ډېر چې دی هغه فضایل راغلي دي. نو دوی یهودو ته چې دی د خیالي ورځ چې ده هغه دوی ځان له خوښه کړله. نو زموږ د برای نام مسلمانان کوم زموږ برای نام مسلمانان چې هغه حکما دي دا د دغه یهودو او نصاراو په نقش قدم باندې روان دي. پکار دا ده چې د مسلم چې کوم اسلامي ملکونو دي هغې کې د جمعې د ورځ چې دی د سکولونو یا سرکاري ادارو چوټي دا یو خاص ورځ ده. نو زموږ دا و چې نه هلته زموږ هغه بابا بیا خفه کېږي امریکا خفه کېږي دوی به مونږ به د هغې په نقش قدم باندې ځو نو د هغوی د اتوار د ورځې تعظیم کوي عیسایان دي که نه نو مونږ به مثلا سلیکشن متشابه وشو مشابهت به سلیکشن مونږ به اختیار کړو مونږ به د اتوار د ورځې تعظیم او حدیث مبارک کې راځي من تشبه بقوم فهو منهم چا چې د چا مشابهت اختیار کړو د هغوی سره شو. نو زموږ دی دا چې تا د الله جل شانو د جمعې د ورځې تعظیم درکړی دی. ته د جمعې د ورځې عیسایي یهودي ته ولې نه وایې چې ته د جمعې د ورځې تعظیم ولې نه کوې چې زه د خیرې د ورځې د اتوار د ورځې تعظیم کوم. ورځې ټولې د الله جل شانو دي خو دومره دی چې هغوی خاص کړي دي دغه ورځې خاص کړي دي. نو مسلمان ته دا حکم دی چې تاسو د یهودو او د نصاراو مخالفت وکړئ. لکه ډېرو څیزونو کې داسې د محرم د میاشتې چې کوم هغه روژې نیولې کېږي نو هغوی به په 10 محرم باندې به یهودو روژه نیوله مسلمانانو به هم نیوله. خو بیا نبي علیه السلام وفرمیل موږ ته حکم دی چې د یهودو او د نصاراو مخالفت وکړو. په هر یو څیز کې د سبب کار دی خو چې هغوی ته نسبت کېږي نو موږ به ورسره هغې کې مخالفت کوو. نو نبي علیه السلام وفرمیل دا ورځ خو زموږ دپاره محترمه ده د 10 محرم د دې روژه به موږ هم نیسو خو موږ به ورسره نهم یا 11 ملګري کوو چې د یهودو د نصاراو مخالفت راشي. دغه رنګې یهودو به چې دی داسې غټ غټ برید به یې پرېښي غټ غټ برید به یې پرېښي او ګیرې به یې چې دی وړې کړې وي. نو نبي علیه السلام وفرمیل تاسو د یهودو مخالفت وکړئ برید چې دی واړه کړي او ګیرې چې دی اوږدې کړي. نو که سړي ګیره پرېښي او برید ورته غټي څه ممانعت نشته دی پکې خو دومره ده چې نبي علیه السلام دغه حدیث مبارک کې ذکر کړي چې تاسو د یهودو مخالفت وکړئ. نو بیا به یې چې دی اوس داسې چې کوم پکې نو بیا دې ځان ته ګوري نو چې برید یې غټ غټ پرېښي او ګیرې چې د مخ پورته خرابوي یا چې دی سم داسې پټاخې دې جوړ کړی او یا د برشې دې جوړ کړی او برید یې غټ غټ پرېښي نو دې ته دې بیا دغه حدیث ته مونږ وګورو چې نبي علیه السلام فرمایي تاسو د یهودو په ګیر او برید کې دې تاسو د یهودو د نصاراو مخالفت وکړئ او موږ ورسره مشابهت کوو. نو من تشبه بقوم فهو منهم. دغه دوو حدیثونو ته دې سړی ګورو په خپل ځان دې بیا سوچ کوي.